بسم الله الرحمن الرحیم لرن اردو پای پښتو یغول سبق نمبر 15 د مسره په 15 سبق کې نن به مو د تجارت متعلق الفاظ تاسو ته خایو. تجارت چې کله سړی کې مختلف لفظونه وي، هر لفظ کې معنا بدل لري د یو بل نه، هغه باندې چې مونږ حساب کتاب شي پیش کو. کله مو یو سری د پلانکای سړی د پلانکی ته پیشگیر کې پیشگی چې شتل شي مخکې نه شاید سیر کې یا روپیر کې خلک یې پیشگیر کا چوغه ته پیشینه پیشی پیشگی دوړ یکی و معنا ده. بل دا اړت خلپی جندیاسی او تل شي اړت کی کور کوي خو لیکلی د شي لیکلی ضروری سړی زده کی اړت به د شي ته لیکي اړتی ماغه سړی ته بیل شي. کله مو تجارت کو خبري کو خرڅول خستول کا کې اقرار نامې ضرورت پخېږي. سدي سړی اقرار کړه د اقرار نامه ما کې اقرار لیکل شي خبر لیکل شي. کومې پیسې ورکې لنډيږي رقم وتل شي رقم پیسہ نقدي د ټول استعمالول شي. په تجارت کې مونږه سامان خرڅو د کفنۍ یا دی شي انډستری وی کنه هغه ته اساس یل شي اساس سمانو تیل شي. کله تجارت کې مې شر ډېر نیلام لګیدل د اردو کې تیل شي نیلام لیلام مو ته لیلام نه. کله شاید خرڅوي خالی هغه خرڅول خستل کې لنجای ورسته به اجازه نه ماره خالی اکی اجازهات لیکل شوی چې دې خرڅول وغیرہ صحیح دي نه ته به اجازت نامه یاره کاتار پسې لیکا څومره کاتا ده کاتا د سلیکل شي کاتا خاصی بس پیژنې د سیال پوز د تجارت ولز د اردو پر صحیح اردو پښتو کې سره میچ شي دي. کله شای ډیر شي کنه بیا غ تل شي ډیر غختل شي مانګ ایدي شي مانګ ډیر زیاته ډیماند مانګ نه وتل شي. کله سی شاید ته زوته مهیا کوي هغه تر صد نیل سپلای کول واټر سپلای خالی کنه پانی کا په دې کې مودي توسي زدا خال د سره لین دین کې لین دین منونو نه استعمال اردو کې نه استعمال لین دین من رخصل کنه دین ور کول منا ارکړه درکړه ممیلا کې تل شي لین دین ایڈوانسا پیشگی تیل شي خو بس اردو پښتو کې استعمالېږي اردو کې لیکل شي انګلیش ته پز دي. همدا شیتا په تجارت کې کله سړی خپل تجارت کې کله دلال استعمالي دلالی کوي کنه اته دلال یلش کومه پیسات استعمالي ته د سی بنای چاته څومره پیسات استعمال کړی د سرمایه د څومره استعمال کړی دا سرمایه कितना सरमाया इस्तेमाल किया है कितना सरमाया आ रहा है. دې کې بیا پیسې حکم دي چیکونه ير کول شي خلک بندل ورکو چیک وتل شي چیک او دا چیک بینک د پاره استعمالول شي کیا چیک وي تجارت کې استعمالول شي چیک خاص کاغذ تایل شي رقم په لیکل شي هم د شیطان د نور چیکونه تایل شي. په دې تجارت کې کله کمیشن سړی نه خستل شي د سلیکل شي کمیشن لینے والا دینے والا کومي کمپنی نشای خالی چې کوي اته کمپنی میم ورکیل شي کمپنی نه د مخالفت کمپنی نه ده. کله ډیر غاټ تجارت کې هغه کې به بیلټی کیږي کنه اسامان د سیام نه جي آتا به बिल्टी यलशी बिल्टी मुखालत बिल्टी है उर्दू में उसको कहते हैं बिल्टी. कल इसी बनी पैसा रसी तो यह इस पर कितना खर्च आया है कितना पैसा आया है दसिमा है कितना लागत आया है लागत कुसुमरा रगला लागत इखफी वाला लागत इतना शेल किकता पैसी तेल शुसुमरा पैसा पर रगली ودی منی سره زون کوئی کو سره د سینې څخه ګارد ورډز. په تجارت کې کله خلک قرض ورکوي کنه قرض خامي قرضې تیل شي کنه
کومه بدالې کې ارکې ته ادهار ویل شي ادهار معنا دا څه توت شای ویر کو هغه د نشای وړ او هغه بدالې کې روپۍ در سره یې ځکه ته ادهار ویل شي دا نورې قرضې ته ادهار نه نشي ویلی او پسې کله کله بیلونه رسي بیلونه بیل نه نشي بیل څومره بیل در پسې راغلی چونکو ته بیل یې انګلیش کې بیل یل شي اردو کې بیل نشي ویلی بیل یل شي دا شی نور کې هم رسي هر شي له خپل بیل وي که نه خپله طریقه وي بیا د کومه پیسه د کرنسي او تیل شیر مو ته کومه کرنسي رکای کرنسي ټکړې استعمالي کنه مو ته کومه کرنسي رکای دا به سره متعین کای کوم علاقې کوم ملک ولا کرنسي ورکای بیا کاتی کوم دي خپل قسمونه دا چلو کاته دا بان کاته دا باندې کی کنه هغه یو شای ګرون شو لاغه ته چینل شي اردو کې مهنګا تجارت کی دوره څه کنه مهنګا ګران تیل شي ګران مهنګا دا شاید شته ګران ده ارزان چې شتل شي سستا سستا نه ده سستا خو غلط ده کنه یمو خلی چیز بہت سستی ہے یہ بہت سستی چیز ہے سستی خو سستم تیل شي کنه سستی ہے سستی نه به یہ چیز چیپر ہے بہت سستی ہے معنا ارزان نیمو خلک دا شای ډیر آسان ده آسان نه نشي آسان خو نه کولو کې آسان ده ډیفیکلټ مشکل نه ده صحیح پښتو کې ود ویل شي دا ارزان دي دا شی نو د اردو کې به چی سستی ہے او دا شی ګران ده معنا قیمت یې اوچته ده پر مهنګه استعمالول شي مهنګه پیسہ خرچه در باندې رسی خرچې د پر ته خرچ لفظ استعمالول شي خرچه هم استعمالول شي دا صحیح دي سره کې په دې کې یو شاید موږ اکثر وایي چې لاغو نه رعایت را سره وکا ډیسکاونټ خلک ډیر استعمالوي ډیسکاونټ معنا لګه کمی وکا د ډیسکاونټ چې دا انګلیش لفظ دی خو پښتو اردو ته شفت شوی دی ډیر زیات خلک ډیسکاونټ وکا معنا کټوتی وکا کټوتی ته هم شلاغونی کو ایسا کاټ کرنا کا نا رعایت او کا لحاظ میں او کا رعایت متویلش کټوتی وته ای رعایت وته ای او ډیسکاونټ وته ای ستا مرضی دی ته چھوٹ وای थोड़ी सी छूट दो छूट خلاصیدنی تایل شي شایمو تبرګای می د لاس اخلاص شو ولاړی هات سے छूट گئی دغه ډیسکاونټ ته छूट یل سي زره छूट دو صحیح ده اول छूट نه د سیری خواګ می کا هغه بیل لفظ دی به د کومه ګټه تکي ګټه دي ته پوردو کېل شي منافع فائدہ ربح مرابع او تاسیل شي مرابع ای خلق ولا مرابع نه منافع او تل شي منافع او تل شي منافع یا منافع د څه ته پړاولې شي پروفټ وتا انګلیش کې خلک استعمالي نو دا څه د سره هم وساته یاره ګټه دي سوروا کا ګاټي کمای ګټن کمای ګاټي تل شي یاری سوره پیسې راځي تاسو دا کمپنی لګولې آمدنی مو څومره ده دی ولا نو آمدنی چې شتل شي انکم تل شي انکم خلق کوي یاره اندراج وکا اندراج دا شاید شکه داخلي کا اندراج ویلې کا د سره